دا خلک په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله څومره خلک چې راغلي نوجوانان مشران او سره د مرزونو نه خدای د ټولو جوړې د خیر نه ډکې کړي، خدای کورونه د خیر نه ډکې کړي. خدای که څوک کله بیماري ډېره د برکت شپه ده، د روژې میاشت ده او د ختم ورځ شپه ده، خدای دا ټول مریضان یې ختم کړي. خدای دا وبایي امراض کرونا وایرس په زور شور دی، ټوله دنیا د الله د عذاب په لپیټ کې ده. خدای د پاکستان نه خصوصا د ټولې دنیا نه عموما د کفري او اسلامي ملکونو نه د دې مرض دا نوم د خپل خدای په خاطر ختم کړي. خدای موږ ډېر زیات دې مرض نه کړي او ډېر پریشانه کړي. خدای سکولونه کالجونه بندېږي، بازارونه بندېږي او خلک ډېر پریشانه دي. رب دا مرض خپل قدرت باندې ختم کړي. الله د پاکستان حفاظت وکړي، الله د پاکستان د سرحداتو حفاظت وکړي، الله د اندروني بیروني خطراتو نه محفوظ کړي. خدای موږ د ماضي د پاکستان په سر کړو. پاکستان نه موږ وځ نشو ناس یو ملک څوک نشي جوړ کېدی. خدای دا زموږ کور دی، د قیامت د سبا پورې قائم دائم وساتي. خدای دا زموږ کور دی، موږ د دې سره مینه د ایمان یو حصہ ګڼو. خدای پاک دې محفوظ وساتي. څوک چې د پاکستان د ورانولو کوشش کوي ته ته هدایت وکړي. هدایت په خدمت کې نه چې په کومه جامه کې دي، خدای د سبا استای نه کړي. د خپل قهر په سره باندې وایي رب العالمین دې حاضر جمع کې چې خلک وړي لوی حاجتونه، څوک به بیماری، بچا به قرضای، چا به کاروبار نه، چا کار به کور کې بې اتفاقي، چا به نه انوار نه، چا به خالص کړي دعاګانې وایي، چا به وي مقبل نه راغلي، چا به نه وي. ټول تا معلوم دی الله د ټول د حاجتونو د خیر او خزانه ورکړي. سو قرضدار دې قرضو بندوبست وکړي، سو بیمار دې الله شفا ورکړي، چا به کور کې بې اتفاقي ده الله اتفاق وکړي. خدای دا کله متفق متحد دی، خدای مزید متفق متحد کړي. خدای دا جمعه د دین یو لوی مرکز وګرځي. خدای دې ټول کړي د شرونو خواره کړي، پولیس دې په عمرونو کې په علمونو کې برکت ولګي. خدای دې خلکو د پاره منابع او خیر جوړ کړي، د دې د خپل د خیر چي لیکي. رب العالمین زمونږه ټول شرور ظاهري او باطني ته حفاظت وکړي. د چا څه شریعت دي ختم قرآن په دعا قبلي هر نمونه حاجت حق حاجت خپل یو دوه منټ سوچ وکړي. تاسو یو وایي بیا دعا ختمه الله. الله دې خلکو چې خپل حاجتونو ته کم سوچ وکړي، خو دې ته معلوم الله دا ټول له پوره کړي. او ډېر حاجتونه به داسې وي مو اوس خیال نه خدای اول هم پوره کړي. خدای خپل پردې په واچي دا نوجوانان دیندار کې دا مشران زموږ خویندې مې دیندار کې خاتمه زموږ په ایمان کې راکړي.